أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. قبل قدر سامعین و ناصرین، نن کوم هغه د یو عنوان د تاسو خدمت کې عرض کوم، هغه توبه الموس حواله سره ده. ان هر سړی خپل ځکه خداوند عالم په مقابله کې ګناهګار ګڼل شي. متصور ده، تصور ده چې خدای په نږدې ګناهګار یم، ما سوای معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. قرآن بار بار توبه باندې ډیر زور ورکړی دی. هر هغه ګناه چې ما او خدای منځ کې وي، هغه دپاره راه حل ژړا دی، توبه دی، استغفار دی، الموس دی. انسان د ګناه کېږي، هغه دپاره څه طریقه پکار د انسان چې وکړي. ډېر کسان داسې پوښتنه کوي، غواړم نن توبه ذکر دتا کوم، مثلا توبه او الموس څنګه کېږي، او مخکې پکار د چیت نه وشي، او توبه المنځ نه بعد پکار د انسان چې وکړي، دغه باندې ذکر کوم. ټولو نه اول انسان پکار دی توبه غسل وکړي. مثلا یوه ګناه وشوه چې هغه یې تا او خدای منځ کې ده. البته دا یوه خبره بریکټ کې زه کوم چې کله تا نه یوه داسې ګناه شو چې هغه یې تا او خدای منځ کې تعلق لري، چې هغه شیر مه کوه. پروردگار ډیر مهربان ذات دی، رحیم دی، کریم ذات دی، سریع و رضا ذات دی، بہت جلد راضی ہونے والی ذات. نو خپل خدای سره خپل ګناه انسان شریکه کی چې پروردگار مو جرم کوم ګناه وکړه. ندی د پر راه حل شه د نماز توبه ده. ټولو نه والی توبه غسل وکانداس. مثلا کڅنګ نور غسل نه کوي، اندیشون سره دا غسل ده، غسل د کوم توبه ولا قربتان الی الله. کله د غسل وکړلو هغه نه بعد بیا دوه رکعات الموس دی، بالکل سبیل المنځ په شونته دی، خو یو فرق کې شته. هغه فرق دغه دی چې هر رکعات کې الحم نه ورسته به درې وارې قل هو الله احد سوره ورولي. نو کله د الحم سوره ولوستله، هغه سه ورسته درې وارې قل هو الله احد سوره، یو وارې سوره فلق بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دا سوره ده. و یو وری به سوره ناس وای، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا سوره ده. یعنی الحم نورسته درې وری سوره قل هو الله احد، یو وری سوره فلق، یو وری سوره والناس. دا څه ده هر رکعت کې دی. یعنی اول رکعت کې الحم نورسته درې وری قل هو الله احد، یو وری سوره فلق او یو وری سوره والناس. دویم رکعت کې هم الحم نورسته درې وری قل هو الله احد، یو وری سوره فلق، یو وری سوره والناس. کله چې الموس ختم شولو، فورا المنځ نه بعد 70 واره استغفر الله ربي واتوب الیه، یعنی بیا واره استغفار ده، استغفر الله ربي واتوب الیه. کله دا 70 واره د ختم شي، هغه ورسته یو واره ویا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دا ذکر باقی هغه نو ورسته به دا دعا ولولي چې انشاء الله اسکرین باندې تاسو ته رسي. دغه دعا به د سبات کې اخر کې ولولي څنګه، یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. دغه دعا چې اسکرین باندې تاسو ته رسي، دا دعا به اخر کې یو ور ولولي. دا شو نماز توبه، چې د پاره چې تو خدای منځ کې کومه ګناه شوی دی، هغه دغه توبه غسل دغه دوه رکعات المنځ سره ورسته 70 واره استغفر الله ربي واتوب الیه، او یو واره لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ذکر ور سره بیا دا ذکر یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی، خدای ما گناهان او بخشی، و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات، طول مؤمنین و مؤمنات و گناهان، فانه لا یغفر الذنوب الا انت، چونکه ما گناهان خدای نه علاوه، خدای تان علاوه بل چونکه ما ته نشي بخښلی، خدای ما د خپل گناهان او بخښلی. دا دوه رکعات الموس، دا توبه الموس اغنا ورسته بالکل یو پکه اراده وکي، مستحکم اراده چې بیا ز گناهانو طرف ته واپس
نسوم. پروردگار مهربان ذات دی، داسې پاک پاکیزه شي انسان څه گویا لکه یو بچی دنیا ته راشي، هغه پاک پاکیزه معصوم وي. د خداوند عالم سره که تا ګناه شوي دی، خو تا و خدای منځ کې شوي دی، نه څه پردی حق، هغه به ته وپسوي. تا و خدای منځ کې یا مثلا زه یم خپل خدای منځ کې ما ګناه دی، ما سره بل چون ندی خبر، هغه رای حل اندغه طریقه دې انسان د توبې ولا المزوکي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.